بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا إلا بذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لم يذكر الله كمثل حي وميت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برزبان تسبیح و در دلگاه خر، برزبان تسبیح و دل درگاه خر، ایتنی تسبیح کے دارد اثر. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم. عزتمند مشرانو او ګرانو مسلمانانو ورونو دوستانو، دا انسان د دوو حصې دی او د دوو حصو نه جوړ دی. یو ته جسم وایي، دا ظاهري بدن، او یو روح دی، هغه باطني حصه ده. دا جسم د دې خپل ضرورتونه او تقاضاګانې دي، او د روح خپل خواهش او ضرورتونه دي. چې څنګه سړی خوراک څښاک کوي نو جسم خوشحاله وي، نو دغه شان روح د هغې خپل خوراک څښاک دی چې هغه هغې ته ملاوېږي نو هغه مطمئن او خوشحاله وي. چې څنګه د جسم دپاره بیماری دي، کله زکام وي، کله ټوخی وي، کله تبه وي، کله شوګر وي، کله بلډ پرشر وي، کله لاس او خوا باندې دانې یا خارښ یا بل څه، په سر باندې دړې، په ملا کې درد وي، نو دې ډاکټر پسې ګرځي. یو ورته وایي د ملا ډاکټر ته لاړ شه، پنډی دې خوږېږي. نو که دوایي نه کوي نو مرض به داسې وي، نو ځکه علاج خو سنت دی، لکل داء دواء. نو زکام که دې دوایي نه کوي نو دا زکام به داسې وبولي، او دې که ته به علاج نه کوي نو دا علاج ولا پکار دی، دا مرض یې ختم شي. نو د جسم دپاره مرضونه دي، دا ظاهري، او د هغې خپل دوایان دي او طبیبان او ډاکټران دي. او داسې د روح هم مرضونه دي. روح کې دننه مرضونه پټ، سړي کې کینه وي، دا به څنګه لرې کوي؟ دکې بنیتي د هر سړی یې بدې شي، د چا باره کې مخلص نه دی، هر سړی باندې بدګماني کوي، د هر چا باره کې بدې خبرې کوي، غیبت. دا خو لوی مرض دی، دکې په غم اخته دی. یو پسې غیبت سپکه، چا سره حسد کوي، سوځېږي ورته چې دی خراب شي، دی د خپلې مرتبې نه وغورځوم او سپکه یې کوم، غیبت یې کوي، حسد ورسره کوي، د خپل مقام نه یې غورځوي، سپکه یې کوي. کبر دی، ځان ته لوی وایي او نورو خلکو ته معمولي وایي، ته زمونږ د پایې نه او ته زمونږ سره برابر نه یې، او مونږ هم څوک یو، زمونږ ځان ته څه وایم. نو دکې کبر او لویي وي، چا کې بخل وي، شمتوب وي، د ضرورت ځای کې پیسې نه لګوي، د خدای حق نه پوره کوي، بخل وي، حرص وي، اوږې ارواح، پیسې ورسره ډېرې چې نور هم ډېرې کړم، نور هم ډېرې کړم، نه به دا خودرېږي نه انسان. نو به څلور شي او څلور به اته شي او اته به شپاړس شي او شپاړس به دوه دېرش شي. انسي خودرېږي نه، ریاضه یې واله وایي، 10 کروړه به شل شي او شل به څلوېښت شي. نو دې روزانه وایي لکه د دوزخ په شان اله نور اله نور. دا ډېر خراب مرض دی، الله یې تاسو مونږ دې نه وساتي. د مال ډېره مینه، چې د مال مینې نو دې تباه کېږي، او دې به مجرمي جرمونه به کوي. دکې غصه ډېره زیاتې، کله قتل کوي، د مال مینې غلا کوي، ډاکې کوي، ملاوټ کوي، د خلکو نه پیسې پټوي، خلکو ته مالي نقصانات رسوي، ځمکې پردې څیزونه قبضه کول، دا ټول د مال د مینې په وجه دکې راځي. نو چې د مال مینې نو دکې به غلا کوي، او دکې به رشوت هغه به اخلي، او دې به ملاوټ کوي، او دې به خراب شي په ښه شي باندې خرڅوي، خو چې دا پیسې ډېرې شي. او چې سړي کې غصه ډېرې نو اکثر قتل کوي، جنګونه کوي، شر او فساد کې نن ګاونډي سره جګړه، او نن ملګري سره جګړه، او نن ښځې سره جګړه، او نن بچو سره جګړه، ټول ورځ جګړې، او کله پکې وال ټکول مو کوي، کله ورته کنځلې مو کوي. په ګناهونو کې سړی د غصې په وجه، په قتل کې، په کنځلو کې، په سپکاوي کې، او په کبر کې، او په تکلیف رسولو کې، مالن و جانن، د چا مال تباه کې، کور ولره وغورځوي، څوک سړی مړ کړي. دا جرائم د غصې په وجه راځي. دا ډېر خراب صفت دی چې سړی مغلوب الغضب نه وي، د غصې په وخت کې دکې حلم وي، برداشت، صبر پکې وي. داسې خبرې چې غصه وي دی وي زه به صبر کوم. صبر ګوره ښکلې صفت دی، او بې صبري یا د غصې نه دی د هغوی مغلوب وي که نه، د پاسه په غالب نه، نو دا دکې کمزورۍ دی روحاني. نو کبر شو، لالچ شو، کینه شوه، حسد شو، بدګویي شوه، غیبت شو، سپکاوی شو، قتل و قتال شو، دا نور ظلم شو، ظالمي.
دا ډېر خلاص صفتونه دي. دا به هم علاج غواړي چې د تبې او ټوخي علاج کوي ډاکټر له، او که نه کوي نو نقصان به ورکې راځي. نو که د دې علاج نه کوي نو هم به نقصان راځي. د دې علاج به پکار وي. اکثر زمونږ خدای پاک ایر سړي خدای ایري که نه، نو چې هر څه وکړ، که مونځ یې وکړو که نه، دروغ یې ووایي، دوکې ورکړه چاله، چا باندې ظلم او زیاتي وکړو، وینه یې توی کړه، نو د سړي کې خوف خدا نه او د خدای ذکر او یاد پکې نه، یاد الهي او خوف الهي، او آخرت کې خدای پاک ته به زه مخامخ کېږم. ما نه به تپوس کې رښتیا ولې نه وایم چې دروغ وایم، سخاوت ولې نه کوم چې شلتوب، کینه ولې کوم خلکو سره به مخلص شم چې خلکو ته خیر ورسوم. یا الله دې خلکو ته خیر ورسوي، خیر خوا به زما نه پیسې کمېږي. یا الله دې ټولو له ژوند دې ښکلي کړي، هر څه وله ورکړي، بنیته نه نو خیر خواهي پکې نه، او د چا خیر نه غواړي، د خلکو شر او تکلیف باندې خوشحالي بنیته وي. دا خو ډېر منظ دی. خدای د خدای نه چې سړی غافل وي، دې نه معلومه ده چې د خدای یاد او ذکر دا ډېر قیمتي دولت دی چې چا ته خدای یاد وي هر وخت، او د سړي بس د خدای یاد، د شپې د الله یاد، د ورځې م یاد، ګرمۍ کې م یاد، یخنۍ کې م یاد، بوډاتوب کې م یاد، ځوانۍ کې م یاد، په غریبۍ کې م یاد، په مالدارۍ کې، په خوشحالۍ کې، په خفګان کې، هر وخت د خدای پاک ته خیال وي، یاد وي. نو دې به انشاءالله د ډېرو ګناهونو نه بچي خدای ته، هلکه خدای پرې خفه کېږي نه به یې کوو، دې به منې کېږي، او که وشي نو دا زړه به یې ډړ کوي، او دې به ډېر زیات خدای پاک نه معافي غواړي، او دعاګانې د معافۍ به غواړي، او توبې به وباسي، او بچ کېږي. د الله یاد دا ډېر قیمتي دولت دی. د دې وجه نه قرآن شریف کې راځي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای د ایمان خاوندانو تاسو خدای پاک ډېر یاد کړئ. او قرآن شریف کې راځي فاذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. تاسو زما یاد کوئ نو زه به تاسو باندې رحم کوم. په هر څه کې ما یاد کړئ، شکر سره ما یادوئ، زه به تاسو سره مال ډېر کړم. په مصیبت کې ما یادوئ، یا الله دا مصیبت لرکړي، یا الله زه به ستاسو دعا قبلوم او مصیبت به نه اذکرکم، زه به تاسو یاد کړم، هغه مصیبت به درنه ختم کړم. خوشحالۍ کې خدای یادوئ، بدمعاشي کېږي به نه، او خدای به خوشحالي زیاته کړي. په هر وخت کې په سختۍ کې یاد کړئ خدای به راته راولي، په خوشحالۍ کې یاد کړئ خدای به خوشحالي ډېره کړي. عبادت کې به خدای یاد، داسې نه چې مونځ ته ولاړې او ګرځې په قصبخانه کې، او مونځ ته ولاړې او سوچ د دوکان کې، دا خو مونځ کې یا یو ګناه پروګرام جوړی چې د مونځ نه څنګه سلام وګرځم دې طرف ته نوې صفنې پرتې دي، دا به پټوم. محمد خان جومات ته چې سړی لاړ شي او چې راځي نو نوې صفنې ایښي به یې نه وي. داسې خلک شته چې په مونځ کې د غلا پروګرام جوړوي. انا لله و ان د خدای یاد دی، خدای د غلا منع کړی نه نه، او بیا په مونځ کې د غلا منصوبه جوړوي چې دې ځای کې ودرېږه، دې ځای کې ودرېږه، هلته چې لاړ شي نو صفنې به مخکې کړي، که وروسته یې کوي بازارونه یې به مخه. داسې خلک راځي د خدای نه که یارېږي څوک دا به وکړي. د خدای یاره ډېر قیمتي دولت دی. ځکه راځي چې تاسو خدای ډېر یادوئ. ډېر یادول دا معنا که اودس کې هم یادوه، او که اودس کې نه هم یادوه، او که ناجوړ یې نو هم یادوه خدای، وظایف ډېر دي. او که روغ یې نو هم یادوه، او که ګرمي او که یخني وي، او که شپې تیاره وي او که رڼا وي، او که د مونځ وخت یو لمر راخېږي هم خدای یادولی شي. مونځ نه شي کولی خو خدای یادولی شي. او که نور په تندي وي نو هم خدای یادولی شي. او که نور ډوبېږي زیړې وي نو مونځ منع دی، جنازه منع ده. دغه وخت کې به نه کوې، لږ لمر پروت وي نو بیا به نفل وکړي، خو ذکر منع نه دی. دا د خدای فضل وګورئ. خدای پاک وایي ای یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ذکر وایي د خدای یاد ته په زړه سره، خو د ژبې ذکر ته هم ذکر ځکه وایي چې دا ژبه د زړه ترجمانه ده. د سړي زړه کې لږه لږه ډوډۍ راوړه، هلته دې زړه کې دا محسوس کړي چې وږی یم، نو چا ته وایي لږه ډوډۍ راوړم، هلکه ما ته ډوډۍ لږه اوبه راوړه یو ګیلاس. د ده زړه کې دا تن دی که نه علم، په خوله باندې خبره ښکاره کړي. لسان الفتى نصف و نصف فؤاده فلم يبق الا قطعه من اللحم والدم. انسان کې یو زړه دی، زړه کې اول خیالات او خبرې راځي، او په ژبه ښکاره کېږي. فلان کې ته اواز وکړه، د ده زړه کې مخکې دی چې هغه راغواړم، او دا ژبه ترجمان دی. نو د زړه ذکر وایي په زړه کې خدای یادول، خو دا په ژبه چې یاد کړي نو معلومېږي چې زړه کې هم یاد دی. یو خدای چې په خوله وایي او زړه کې د یاد نه هم ښه. حاجي امداد الله صاحب د جاوید په خوله ذکر کوم، د زړه کې هغه ذکر پوره نه راځي. هغه شکر وباسه چې یو اندام خو دې په ذکر لګیا دی، لکه زړه مې بل خوا یې قصهخانۍ کې ګرځي، کیر خوري، کله یو خوا بل خوا، کله یو خوا سوچ کوي واده له وزم دی، په خوله سې ذکر کوي، تسبیح ټکه ټکه اړوي. شکر وباسه چې شونډې ډکېږي. حضور پاک وایي چې همیشه ستا شونډې ډکېږي نو ښه ده. د سړي شونډې ډکېږي لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. حضور پاک بعضې ذکرونه یاد کړي دي. نو ذکر وایي د الله حمد و ثنا ته، او ذکر وایي قرآن شریف ته انا نحن نزلنا الذکر
ځکه دا تلاوت ټول د خدای صفتونه دي پکې، ان الله عزیز حکیم او غفور ودود او ذو العرش الکریم او هو العلی العظیم، د خدای صفتونه او د خدای د احکاماتو بیان دی. د سړی نو ذکر وای د خدای یاد ده، د خدای هم او ذکر وای د خدای حکمونه پوره کول. یو سړی موږ ته ولاړ دی ذاکر دی. علما وای کل مطیع لله فهو ذاکر، چې سړی د خدای منی روزه ده، روزه نیولې ده، دې د روزه د خدای حکم دی، کنه خدای حکم پوره کوي نو دې ذاکر دی، نه عملا ذاکر شو. یو سړی موږ ته ولاړ دی ذاکر دی، ځکه دې د خدای حکم پوره کوي. اطاعت وای د خدای حکم خوشاله سره پوره کول، خوشاله سره زړه دې په خوشالي. شکر دې مانځل راغلم، شکر دې روزه مې ونیول، شکر دې تلاوت مې وکړ. دې په عبادت کې دې سړی خوشاله دې ته طاعت. کله سړی خپای کنه یو کار کوي چاته وې دا پړنی اوسنه هغه ګوريږي اپن ډوړي. طاعت وای د خدای حکم پوره کول خوشاله سره، رضای قلب، رضای نفس، سړی په خوشاله، په موږ خوشاله، په تبلیغ خوشاله، په نیکه په خبره خوشاله، امر بالمعروف نهی عن المنکر باندې خوشاله، چا سره خو کې خوشاله. نو نیک اعمال دام ذکر دی. دا دویمه معنا شو. دریمه معنا ذکر قرآن ته وایي، والقرآن ذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانزلنا الیک الذکر. ذکر د خدای آیاتونه ته وایي، کوم د خدای د احکاماتو بیان دی او د خدای د بڑای بیان دی، نو دام ذکر شو. ذکر وایي نصیحت ده. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن شریف موږ د نصیحت لپاره آسان کړی دی. نو څوک نصیحت قبلې د فرعون ذکر دی او دی خو د موسی علیه السلام، موسی علیه السلام وګټله او فرعون بیل، نو ته به دې پسې ځکه هغه پسې به علماء وی دا فرعون قاریان وی دا فرعون کې د فی زیر دی او دا ری ساکن نو د قرت کې وی چې ری مخکې ته زیر نو هغه نه ویل کی فرعون، یعنی باریک ویل کی او ډیر دغه ویل کی پسته ویل کی نرمه وړه ویل کی. دا فرعون ډیر وړو او ځان ته غټ وی غټ آیت غټ خبرې وکول، انا ربکم الاعلى. الک استاد نوم کې سپکواله دی فرعون، دا دې مونږ نه وایو فرعون، چې دا سوی فرعون دا په زوره وي او دا ری غټ وي نو غلط دی. او دې کې دنه هغه کې غټواله راغی، دې غټ نو دړې او دسماته به کو چې څوک دسماته کوي هغه خدای وي، او چې د موت لاره پیدا وي هغه خدای وي، خدای خو چانه پیدا نه دی خو کوم کړو. نو فرعون الک استاد نوم ډیر نری دی، ډیر معمولی ځان ته خدای مو هغه خبره مکه، خدای په نن سټو ولس لا کا فوج سره خدای په بحر خلزم کې سمندر کې ډوب، اسونه وزیران کابینه منشتران او لوی خلک پته یې څوک څوک وسایو ولس لا کا فوج او دا ټول هغه سره ډوب شوی. والله یې وکړه سړی ځان ته الله وي، والله دې د خپل ځان ته تخکاری ته د سنه پیدا یې لیک سوچ وکړه د سنه پیدا یې اس حیثیت نشته، اس حیثیت نشته. الله جل جلاله د ذکر کثیر حکم کړي، ذکر کثیر چې سړی د نیم ټیم 50% ټیم نه زیات ذکر کوي نو خدای. او عام معنا مشهور او اکثر معنا د ذکر چې خپل کلمات وي دا ذکر دی. حضور پاک په یو حدیث کې وایي خدای پاک ملائکو ته یو ذکر وکړو، داسې ذکر او سبحان الله وبحمد، پاک دی الله او الله د خپل صفاتونو خاوند دی، د خراب صفاتونو نه پاک دی او د خپل صفاتونو لایق دی. سبحان الله وبحمده. او حضور پاک وایي یو ذکر دی چې هغه ډېر خپل ذکر دی. هر کلمه خدای پاک په ټولو کلماتو کې خپل کلمه افضل الکلام 40 په ذکرونو کې ذکرونه ډېر دي، یو څلور کلمې یو ذکر کې راغلي دي نو هغه ډېرې فضیلت والا دی. هغه ذکر دا دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا خپل ذکر ډېر خدای پاک ډېر ګران دی. او په یو حدیث پاک کې راځي چې سړی سبحان الله العظیم وبحمده هو یو ځل نو په جنت کې یو اونه وکړل شي چې سړی پټي آباد دی. سړی زمکه یو اونه پکې وي او غله پکې یو فرق دی کنه چې چا پټي شړې نو هغه سي هغه سنې هغه ته نشته. چې ستاسو زمکه د جنت هغه شنه ګوښنو د اونو ډکې او اونه کارونده په ذکر سره سبحان الله العظیم وبحمده. او چې دا کلمه په یو بل حدیث کې راځي سړی سلسله وي سبحان الله العظیم وبحمده نو په سمندر د زګم رګونهونه ټول به معاف شي. او په یو حدیث پاک کې راځي په کلمې خدای پاک ډېر ګران دی، یعنی ثواب ډېر ورکړي او په جبه اسانه دي. زمیدار هم ویل شي، ښځه هم ویل شي، که مولای او که امي ارسو کې ویل شي، تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته او عرب او عجم دا څه چې قاری صاحب هغه ویل شي. او چې چا قرت نه کړي نو شکر وباسه سونه آسان دی چې اوس هم نکو دوه کلمې دي په جبه خدای ته ګران دي، په جبه اسانه ثواب ډېر زیات دی، وزن یې ډېر دی. ثقيلتان فی الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. خو مونږ او ته بہت له وخت ورکړی دی او مونږ انټرنیټ او موبایل له وخت ورکړی دی
او موږ ټي وي خبرونه او خبرنامې پسې تبصرې هر سړی وایي چې زه د امریکې پاچا یم د پاکستان وزیر اعظم ما نه ښکته دی هر سړی د خبرونه او اخبارونه او افسانې او ناولې او موبایل میسجونه یو بل سره دې ته څه وایي ما نن واتساپ او نن په پلان کې خبرې دوستانه فضول خبرې موږ هغې لپاره وخت شته خو که تلاوت د وخت انسان مانځه پسې ورده شو چا خو مونځ کړي دا ښه خلک دي خو برکت به نه وي انسان مونځ په زړه ورده کېږي ژوند کې به رزق کې به برکت نه وي برکت کمېږي انسان مونځ پسې مه ورده کېږي لږ اشراف وکړي یو څو منټې شل منټې جمع پسې داسې پکې لږ واک وکړه جومات کې کښېنه یو نیمه سپاره خو ووایه او لږ تسبیح ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو څو ځلې ووایه که نه چې غوره کلمې وي نو تا نه به خدای څومره غوره والی درکړي حضور پاک وایي چې څوک د الله ذکر کوي او کوم کس ذکر نه کوي د دواړو داسې مثال دی لکه مړ او جامدی نو چې ذکر نه کوي په هېڅ حساب په انسانانو کې نه مړ خو ګټه نه شي کولی هېڅ ګټه دې ونه کړه افسوس وکړه په ځان جڼه وکړه او چې سړی د خدای ذکر باندې څه پیسې هم نه لګي که تسبیح نه په ګوتو کوه په ګوتو نه کوې هسې کوه او شمېره مه ذکر کوه لا اله افضل الذکر لا اله الا الله لا اله دا علما وایي لا اله الا الله ذکر معصور دی او دا الله چې موږ وایو الا الله دا ذکر غیر معصور دی احادیثو کې نشته الا الله او الله دا ذکر دی خو غیر معصور دی روایاتو کې خو دا د ټریننګ دپاره دی لکه موږ چې وایو قرآن شریف تلاوت وکړه که نه اتل ما اوحی الیک من الکتاب ای پیغمبر د قرآن شریف تلاوت وکړه نو ما ته هم حکم د تلاوت وکړه نو تلاوت به سړی کوي یو پاڼه وایي یو خوب وایي نیمه سپاره چې سارے تلاوت وکړي ټول ورځ به خوشحاله نه د ذکر دی چې زړه ورسره خوشحالي او قدرتي نیک عمل به یې خوښي او بد عمل به یې خوښ نه د ذکر فایدې به ته بیان یو مولوي صاحب د ذکر فایدې بیانوي دا بعد تعلیم یافته شانی چې دیندار نه لکه فلسفي وته وایي که نه اعلی تعلیم عقلي تعلیم یې کړي او مونځ د سو د دغه والی نه آخرت هم هغه د ذکر فایدې ویلي چې ذکر سره شیطان مستړی کوي نو شیطان نه مسلط کېږي او چې ذکر نه کوي نو شیطان به دې په دې اوبو ناست وي کله به ښځې ته ګوري او کله به غیبت کوي او کله به په غوږونو ګانې اوري هر اندام به دی د شیطان په خوښه روان وي نو شیطان سړي باندې مسلط ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا چې کله شیطان ته وسوسې راکړي زه اعوذ بالله وایه یا د خدای نه دعا وغواړه یا الله ته خو اورېدونکی د دعا یې که ما د دې شیطان نه بچ کړي ما د دې نفس نه بچ کړي ما د اشتها ما دشمنان دي زه تا طرف ته درځم دې ما بل خوا راکاږي ته مې مدد وکړې ته مې بچ کړي دعاګانې به هم کوې چې کوم شي تا د خدای نه اړوي د خدای نه لرې کوي دا تباه کوي تا ځکه د نفس جذبات چې د خدای نه خلاف وي دا به تا تباه کوي وزمې به خرابېږي او چې د نفس منې نو ګناهونه به دې ډېرېږي یو ګناه دې وکړه ورپسې بیا خو نفس وګري نو بله مړېږي نه نو بله غواړي چې یو سینما وګوري او که 500 وګوري نو مړېږي به نه که یو 100 فلم وګوري مړېږي به نه ګناه کې دا شی دی چې مړېدل پرې نشته او چې نیکي کوې انشاءالله چې د خدای خوښه کوې نو نیک عمل به دې خوښېږي او که چېرته د نیک عمل نه لاړ شي نو زړه به یې درکړي لکه تبلیغ والا وایي چې د الله لار کې سړی لاړ شي نو به مونځ خو نه قضا کوي خو چېرته مونځ ته قضا شي نو زړه یې درد کوي او چې کوم کس داسې د زړه کې ایمان کمزوري وي نو که مونځ ته لاړ شي نو مړه څه چلو شو ځان نه به وکړم بل جومات کې به وکړم خیر ځان نه به وکړم یا به وروسته وکړم قضا زړه یې نه خوږېږي زړه چې اهل در سره کښېني هغه عالم چې د خدای نه یېرېږي هغه عالم چې متبع د سنت وي او د الله نه یېرېږي د هغوی په صحبت کې به ناست وي صرف په سبقونو نه کېږي یا چې داسې ګرځې راګرځې څوک د خدای نه یېرېږي او په ګناه باندې زړه درد کوي او په نیکۍ خوشحاله هغې خلکو کې اوړې روغړي په خپله به هغه شان شي خربوزه د خربوزې نه رنګ لري ځان له غونې سم نه کېږي سړی مټکور کېږي دی دا ځکه صحابه کرام ورنه راوړو چې حضور پاک سره خوا کې ناست وو کتابونه او رسالې او سبقونه یې دومره تقریرونه یې نه اورېدلي بس هغې سره به ناست وو نو هغوی خو نیکۍ کولې پیغمبر خو د ګناه نه بچي نو بس دین هم ابوبکر صدیق ټول شو چا نه عمر فاروق ټول شو چا نه عثمان غني او څومره ښکلي خلک ته جوړ شو چې قرآن شریف کې خدای اعلان وکړ چې زه ته خوشحاله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم ورضي الله عنهم ورضوا خدای چې دې له څه ورکوي دې نه خدای نه خوشحاله چې چا نه خدای خوشحاله شو بس هر څه د هغه د مقربینو کې راغلي د مقرب تنخواه نه د بادشاه یو وزیران یو مقربین د مقربینو تنخواه ډېره نه خو بادشاه ته نږدې وي ټول خلک د هغه نه یېرېږي دا د بادشاه خاص سړی دی او بادشاه د ده مني نو ده نه یېرېږي او یو چې وزیر چې مقرب نه وي نو هغه نه هغه شان یېرېږي نه خلک مقربینو چې خدای ته نږدې شو نو د هغه مقام ډېر اوچت دی هغه خدای پاک خوشحالي هر څه ورکوي دې کې د تنخواه خبره نه وي یاره ته تنخواه به ډېرې تنخواه منخواه پکې نشته دې کې د خدای قرب هر څه شته فرعون چې جادوګرو ته ووایي چې تاسو جادو جوړ کړئ ماران جوړ کړئ چې د موسی علیه السلام هغه مار وخوري او دغه شی ماران خو خطرناک ماران
هغه داسې سپیشلیسټان وو لکه ډاکټرانو کې سپیشلیسټ دي، نه په ساحرانو کې سپیشلیسټ او یا زره ساحران یې راوستل او هر یو مار جوړ کړو، هر یو د لفتې نه او د پړي نه قسمه قسم رنګونه او قسمه قسم ډیزاینونه ماران او چې موسی علیه السلام هغه یو لښته وغورځولو چې مار ته جوړ شو. د افریقې مار خو افریقا کې د تبلیغ والا کارګزارۍ کوي ماران ډېر زیات دي، دومره ماران شپېته فوټه، خو دا به کله غټ شو غټ و داسې خو منډه به یې د نري مار په شان وله. دا ټول ماران یې لوړ تېر کړ، ژوند یې پوره څنګه به یې تېر کړي، ټول سټیډ یې وخوړ او په دې صوفا سیټو باندې فرعون پسې ورغی. فرعون کورسۍ پې د پاسه تښتېده، په کورسو کې لار هم نه وه. دا مفسرین لیکي په پرتوګ کې د اوداسمات یې تللی ورسه خدای پاک وشه هله موسی علیه السلام پتا پکې دا مار ونیسه دم پې واچوه لاس چې هغه لاس کې به کلمه وایي کلمې کې درېده. خدای پاک ذلیل کړه. کبر په وجه سړی حق نه وایي، کبر روحاني مرض دی. د دې ذکر فایدې به بل حدیث کې بیان کړم، بل بیان کې انشاءالله بیان. الله دې موږ ذاکرین وګرځوي. ذاکر سړی خدای یاد وي نو د خدای مدد هم ورسره وي. د خدای مدد دی چې نیک عمل وکړي، بد نه د خدای مدد دی. دغه د زندګۍ مقصد هم دی چې سړی د زندګۍ مقصد نه پېژني، نیک عمل او د ګناه نه. هغه بې مقصده زندګي دوه قسمه ده، یو بې مقصده داسې خشاکونه هغه پسې ګرځي پډیران دي، د بې مقصده زندګي وي، نه بندګي کې نه په بندګۍ خوشحاله نه د ګناهونو نه بچ کېږي. کله یو وړاندې کوو کله هر څوک نه په اور کې ولاړ هر چاته تکلیف رسوي، ښامارې او ظالمې او قاتلې او غلې او مجرمې او سپکې او د مال وږې او حریص او لالچي، دا خراب صفات پکې، دا خراب صفات په ذکر سره وځي انشاءالله. دا وی د اتیا کال یو بوډۍ د په کټ کې موس کوي او سجده په تکیه لګوي. خیر سجده کې د سر ښکته کوي لږ زیات، په بالغ لګول باندې حکم نشته، ځان ته میز هم ایښودل نشته او نه په میز باندې سجده لګي، په ځمکه سجده لګي. یو سړی په تخته باندې سجده ولګي اوچته یې که نه لکه داسې اوچته یې چې پنډۍ سره برابر ده لکه داسې، دا خو سجده نه شو. سجده خو وایي تندې په ځمکه لګول، نو که خفتې معمولي شان 3 انچه نو خیر دی، خیر یې که لږه اوچته یا خو ځمکه شو، ځمکه کله موړې وي که نه نو خیر دی. او که داسې میز او بالښتونه یې غټ لکه په هغې سر ولګوي نو دا په ځمکې په حکم کې نه دی، داسې ځان له کړو ورکوي، بالښت دې لږ کړي سجدې کېږي. وي زما ښځه مونځ نه کوي او سعودي عرب کې زه کار کوم، نو ما ته یو مفتي صاحب وایي چې ښځه دې کافره ده، دا پرېږده، نه کافره نه ده. زمونږ مذهب دا دی چې ګناهګاره ده او غټه ګناهګاره ده. پکار دی چې دا خاوند یې ووایي او مونځ ته یې نصیحت ورته وکړي، بستره ته یې بېله کړي، که سمه نه شوه بستره ته یې بېله کړي او کمره کې به یو ځای وي خو بستره به یې ګړي چې خوا نه مردار یې ماله رانه شي او نه دی ورشي او بیا ښې ووایي برابر. خو داسې وال به نه کوي چې ویښته دې وباسي یا غاښونه وله مات کړي، داسې په ملا باندې وال، په چپل باندې وال، په جارو باندې وال، چې څومره وال کولی شي په بېل مازی باندې او په بې سترۍ چې کومه ښځه ستر نه کوي نو پټنه په سر یې سر یې ښکاري، سینې ښکاري، جامې ښکاري، نو خاوند یې ښه ډبولی شي، کافره نه ده مسلمانه. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. دا چا لیکلي سړی په غسل کې اول په اودس کې، اول په غسل کې، اول په اودس کې اودس سنت دی، فرض نه دی، فرض نه دی په اودس، سنت دی، ثواب به وشي. اودس وکړي لکه عام چې موږ اودس کوو، خپې که وینځي او که نه وینځي خیر دی، که وروسته وینځي او بس غسل به وکړي، په سر باندې اوبه واچوي 3 ځلې په بدن باندې. خو که غسل وکړي نو بیا اودس نه شي کولی، بیا د اودس ټیم ختم دی، بیا خو مخ لوټ شوی دی او سر لوند دی. اوس پس په زوړ قبرستان کې د قبر حکم سره مالکان معلوم نه وي. او قبر کې که قبر کې هډوکي راوځي نو خیر دی، دا د هډوکو سپکاوی نه دی، هډوکي داسې په احترام سره په کپړه کې واچوه، اړخته یې کېږده، یا بل قبر کې ډېر هډوکي ښخ کړي، قبر کې هسې هم هډوکي دي او معلوم نه وي، نو که معلوم وي نو هم ښخولی شي چې هغوی خفه کېږي نه. هډوکي به راجمع کړي، بل مړي به کنده کې کېږي، ځکه د هډوکو د پاسه یې خو نه شي ایښودی، هډوکي به یې وړخته کړي یا بله کنده به وباسي نو هغې کې کېږي، لکه عربو کې دا کوي په جنت البقیع کې او په جنت المعلا کې 10,000 قبره جوړ کړي، چې مړو ډک شي بیا 10,000 قبره واپس خالي کړي، هغه لږ لږ هډوکي پاتې په 3 قبرو کې یا کنده کې داسې واچوي برابر. زمونږ ملګری دی او خپلو کې ټکټ ولي او چې دا دا څه خرچه ته دا وګوره لاټري ښه نه ده چې ټکټونه اچي یو بیا یو کس موټر سایکل والي خو حرام دی، 1,000 روپۍ اچي 100 کسان 1,00,000 روپۍ شي، یو کس پکې رکشه والي موټر سایکل نه په 1,000 روپۍ باندې 1,00,000 وګټلې، دا جوارګر دی، ټول جوارګر خو سل واړه شو او دا یو پکې سودخور هم دی، په 1,000 روپۍ باندې 1,00,000 وتلی یو کم لاک، دې سودخور هم شو جوارګر هم شو او دا ننن مې کسان ټول جوارګر دی او جواري او سود حرام دی په قرآن سره او په احادیثو سره، نو دوی په حرامو کې لګیا دي. دا چا لیکلي چې په تقدیر باندې ایمان او خیر او شر د الله د طرف نه، ګناه په سزا ولې نه، ګناه په عمل ملاوي، خدای وایي بد عمل مه کوه نیک عمل مه کوه، وکړئ
نو په نیک عمل کولو کې خدای پاک انسان له واک او اختیار ورکړی دی او په بد عمل کې د بچ کېدو نه ښځې ته مه ګوره لاندې وګوره که ښځې ته چې ګورې خو دې خوا د خدای حکم پوره کړه مه ګوره نو ثواب به دې وشي ته لاندې کتی شي ښځې ته کتی شي نو لاندې نه شي کتی دواړه کاره کولی شي یو کې نفس ته مزه ده او بل کې خدای خوشحالېږي چې څوک خدای والي او ذاکر وي انشاءالله نه به ګوري یاره څه له ګورم خو ګورم ما ته ونه میلاوېږي او که میلو شي نو خدای به ما نه خفوي او د سترګو زنا ده او سپېرتوب دی او لعنتي به شي په ګناه سزا د عمل او د کسب په وجه میلاوېږي انسان کاسب دی لکه سړی بل په تماچه وډي نو تماچه خو ډډه کړې وه او په کونتاک باندې لاس راکړ او سړی په سر وویشت مړ شو نو خدای په خو ډز نه دی کړی ډز خو ده کړی دی خدای په خلق کړی دی خالق دی دې کاسب دی دا ټوله سزا نظام په کسب دی باقي خدای خبر دی درسته ته خو نه وې خبر تا چې مړ کوو نو تا خو د خدای تقدیر نه پوره کوه چې د خدای تقدیر کې خدای مړ دی نو راشه مړ دی کم د خدای تقدیر پوره کول تا ته حواله نه دی د خدای کار دی چې تقدیر کې دی چې دا ځای مات شي دا روغ شي ته څه ماتی سره ووایې دا اختیار تا ته نشته تا ته د قتل اختیار نشته قتل نه منې چې ودې کوو قاتل دوزخي دا چا لیکلي موبایل فون کې چې میوزیک او ګانې بجانې او ډرامې وي نو دا مونځ ورسره کېږي که نه مکروه چې بند وي هر څه بند وي پکې دې کې خو لهرونه یې څوک وایي نو یو خو کیسټ وي یو خو ښه نه دی ښه کار نه دی جیب کې ساتلی شي بند یو خوا کې زخم دی او بل پیر خپله ټیک ده نو مسه کوم که دواړو نه په یو خوا وینده او بل باندې مسه یو باندې چې مسه کوي نو په بل مسه نشته چې دواړه موضوع وي نو مسه کوي یو پرستر وي او پرستر او دې نه وینځل مونږ نه نشو دا چې لیکلي په موبایل فون او په فون ایکسچینج کې موبایل عمل من امن خبرك وتم مثلا من شروط اذا جبت سنات حضور پاک اشتغل صديق دي وطريق كور ولا اشتغل هغه پلان کې شته عبدالمجید عبدالولي نوم به والي کلک سړی به خو سره کلکې خبرې کوي داسې نرمې نه کوي چې لکه ګپ شپ لګي او دا زنا طرف ته ځي هغه باندې د ښځې دا موبایل والا شو اولیا نه دي ښه نو حکومت د دې غم کوي حکومت به تاسو د کرکټ غم کوي او فوټبال غم به کوي د جواري او د باندونو غم به کوي انشورنس هغه د ګناه د بندولو مسلمان حکومتونه تاسو ټول مسلمانان پاکستان کې خو شي دا دی ته شي د مسلمان ملکونو د قانون دا ټول خلک په ګناه کې مبتلا دي اختیار پکې نشته اوریدل حرام دي نفس خلیل خدای په خپه کېږي هغه سوچ پکې که مجبورې نه د حیا او د خپل دا د حضور پاک نیکانو او سادهګانو بیبیانو ته چې هغوی بازار حرام دي ټول سړي د ښځو واټ کې ګرځي او ښځو واټ کې سړي ګرځي او سړو واټ کې ښځې او کمپاوډر یې ښځې د سړو په واټ کې پکار ده چې ښځې ښځو ته وي سړو سړو ته دا کېدی شي داسې ګران کار نه دی خو د دې اراده نشته د خدای د خوشحالولو او د دیندارۍ آخرت د یاد د آخرت فکر شروع شي دا خبره د ښځو اختلاط څنګه د سړو ښځو سره دا د انګریزانو طریقه ډېر ښځو پسې به ګرځي سبا به د شو ډزو باشي همدا ښځه به خپل خاوند یا رور راپاسي عمر دی اگر چې مر مسالې ښه نه دي هغه جدا ده خو دا به انجام به خراب وي قتل به ډېرېږي چې څومره د
عملیاتونه کېږي په هسپتال کې، په هوایي اډه کې، په دغه کې، په هوټل کې، په دغه کې، په بازار کې، په دفترو کې، په نوکرۍ کې، په تعلیم کې، په نورو محکمو کې ښځې او سړي ناست دي، خبرې به ورو ورو سستېږي. زنا خبرې به کوي، د بدکارۍ یو بل به خوند الي، پلید به شي ټول خلک، نو بیا به ورو ورو څنګه به دا ښځه خپل خاوند سره دا قرآن شریف نه معلومه ده او دا ټول احادیث په دې دال دي. نو د ښځو اختلاط او مرګ نه حرام دی، تعلیم هم حرام دی. دا تعلیم د اسلام نه دی چې لړکې او پر تعلیم فرض دی. دا تعلیم فرض نه چې سړي په خې کې خوا کې ناست دا تعلیم دی که دا یو فري ده. دا یو سړي لیکلي دعاګانې کوم او قبلېږي نه، یو سړی وایي دا سړی قمقل دی. احادیث به تلوار نه کوي چې زه غواړم یا الله ما د زوی راکړي شي. الله پاک دعا قبوله کړي او موږ ته د قبولولو شکل نه دی معلوم. کله مو خدای به وعده درکړي، کله به خدای او بل ته ګټې شی درکړي. دا دویم دعا خو لا نه. دریم دا چې یو مصیبت نه به دې بچ کړي، زوی به دې مار خوړه هغې نه بچ، بل ماشوم را نه وي خو بل ته بچ. او کله داسې آخرت ته جمع کړي شي. چا څومره دعاګانې کړي آخرت کې به پرې خدای ثواب ورکوي. نو ډېر خلک به غواړي چې زما یو دعا په دنیا کې قبوله نه وي او ټول مال آخرت کې د ثواب او د جزا په شکل کې مال خدای راکوي. تلوار به نه کوي. کم کس چې په دعا کې تلوار کوي چې څه خو غواړم یا الله ما د دوکان راکړه، ما د دوکان راکړه، یو کال شو رانغی، نو بیا دې ناکامه شي، ستړی شي، د دې دعاګانې پرېږدي نو سپېره شي، په خدای سره تعلق کټ شي چې څوک د دعا نه ستړی شو دا سپېره شو چې زما له خدای نه راکولی خدای پاک اوري نه سي. حضور پاک نه صحابو تپوس وکړه کوم وخت کې دعا کوو، کوم وخت کې دعا کوو چې خدای پاک راکړي. خدای دا آیات راولېږي اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هر وخت خدای ته رجوع کولی شي، په غرمه کې دعا کولی شي، د طلوع د شمس کې او غروب کې، د مونځ نه مخکې او وروستو، شپه کې کور کې، جومات کې، په بازار کې، په کاروبار کې خدای ته دعا کوي یا الله ما د کاروبار کې نقصان نه بچ کړي، ما له پکې حلاله ګټه راکړي، د کم باران نه مې بچ کړي، د زیات باران نه مې بچ کړي. دعاګانې کوي پکې. اوس د خدای خپله خوښه ده. خدای پاک وایي اجیب قبلهم، د زړه دعا هم خدای قبلوي، د خولې دعا هم قبلوي. البته بعضې وخت کې رکاوټونه وي خو چې خدای غواړي نو قبلولی شي. صحابه وایي خدای پاک نږدې دی که لرې؟ که نږدې وي په مزه دعا غواړو، که لرې دی خدای پاک آیات راولېږي زه نږدې یم، په مزه وایه او که تیز وایه زه نږدې یم، یعنې زه ستاسو د شارک نه نږدې یم. ان معي ربي، خدای پاک معیت حق دی، خدای پاک نږدې دی. نو څنګه وایي چې خدای به خبر نه وي یا ما ډېره موده وغوښته خدای ټولې زما اوري نه. نس خدای سمیعون او بصیرون دی. دا چا لیکلي د بدنظرۍ نه به څنګه بچ شو، ځکه بد نظر دا غش د شیطان دی. بد نظرۍ کې د خدای آیاتونه یاد کړه چې د خدای دا حکم دی چې پردی ښځه یا پردی تور سړی راشي نو تاسو ورته مه ګورئ. قل للمؤمنین د آیات یاد کړئ، ای مؤمنانو تاسو لاندې ګورئ او خپل شرمګاه محفوظ کړئ. نو د خدای حکم به زه پوره کړم، زه به خدای خوشحاله وم. او زړه ورته وایي وګوره زه به زړه نه خوشحاله وم. چې چا زړه خوشحاله کړه دا د خدای نه لرې شو او دوی ګناهګار شو، تباه شو. او چې چا د خدای حق ته نفس هغه ورته وایي د خدای مه منه زما ومنه. نو چې څوک نه ګوري هغه به انشاءالله دنیا کې مخي، رسته به د ایمان حلاوت محسوس او آخرت کې به خدای پاک د دې حفاظت ثواب ورکړي، د ګناه نه بچ کېدو. او چې د یو نه ګناه نه بچ شي سبا بلې ښځې ته به انشاءالله نه ګوري، درېیمې ته به هم نه ګوري، پنځمې ته به هم نه ګوري. نو د الله مدد به شروع شي. نو درې ورځې به لږ سخت وي چې نه ګوري. یاره خدای خوشحاله و، یاره حق خوشحاله و، نفس نه خوشحاله. چې چا نفس خوشحاله کړه اوږې کېږي به، ګناهونه به یې ډېرېږي. چا چې خدای خوشحاله کړه ګناهونه به یې کمېږي. دا د ژوند مقصد دی، دا ما مقصد دی. نه چا لیکلي میقات نفل په میقات کې د مازدیګر لمونځ چا کړي بیا میقات کې نفل به نه کوي. ریاض الجنت کې نفل ضروري نه دی. انا ورته زمونږ طالب و کرنیل صاحب ریټایر و په دې اس خلیفه یو کې کرنیل صاحب زه به خبر شوم وفات شوی، دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې وبخښي. او جلال یو کس ته قیدي دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې رهایي نصیب کړي. او د فقیر آباد زمونږ یو دوست مړ دی هغه ته هم دعا وکړه چې خدای پاک یې وبخښي. دا نور چیټونه